بسم الله الرحمن الرحیم. زیم ګل رحمان او تاسو ګورئ کرایم سین ډیجیټل. دنګ غاړه، ښکلې باډي، نری نری بریتې او د هغه د جسم د هغه د قامت، د هغه د انداز نه دا صرف په ټیک ټاک باندې مشهور و، بلکې زه به ووایم چې د ګل آباد د درزاق سیمه، زمونږ د پېښور سیمه دی چې په کومه ورځ باندې وفات شوی دی، په هغه ورځ د ده چې کومې ویډیوګانې وي، یقینا په هر کور کې، په هره قام قبیله کې شازیب یادېدو. شازیب یو ورک بنده نه و، د هغه د انداز خلکو خوښولو، خو بعضې خلکو هغه انداز به زه ووایم چې یا به خوښ نه و، هغه نن نشته دی، تورو خاورو ته تللی دی. د هغې ورثه، د هغې رشتهداران ما سره موجود دي. د شازیب په زندګۍ باندې دی هلته څنګه وژلی شوی، ولې وژلی او څنګه یې وژلی او هسپتال کې په دوی باندې په اوسه پورې په خاندان کې، په قام قبیله کې څه ستونزې، څه مشکلات راغلي، یا خلکو څه جرګې مرکې کړي دي، دوی سره به خبرې کوو. السلام علیکم ورو. وعلیکم السلام. رحمان بھائی ستاسو ټیم د راتلو ډېره مننه، شکریه چې موږ له دا قیمتي وخت ویستو، موږ له خپل وخت راکړو. وروره دا ما سره زما اوښ یو، دا ما سره په قطر کې و، ما نه یو میاشت مخکې راغلو په چوټۍ باندې، هلته خپل ګاډی مې ول اغوستی او ګاډی یې چلولو، نو هغه راغللو، اوس په چوټۍ راغلی و، چونکې دلته کې بیا دته میلمانه راغلي وو، دوستان وله راغلي وو، نو مور ته راغلی دی چې مور یې څه دي پخ کړي دي، هغه بس سالن به یې ورته ویلي وو چې یاره دا سالن هم پخ کړی دی درته څه شو. هغه چونکې د ده د خوښې نه و، بل د پښتو وطن دی، میلمنوازي، نو هغه دوستان راغلي وو، میلمانو د ده بیټه کېناست و موجوده، صحیح ده جي. هغه چې کوم دی هغه لاړلو، موټر سایکل سٹارټ کو، شافه د ځان سره کو چې دا کم الګ د سره زخمی دی جی، دا ځان سره کو جی. دا په دلزاق روډ مشهور کبابي دی، رحمان کبابي نومې دی، دلته راغل جی. دلته کې چرګ ولا آرډر کو، چرګ ور آرډر کو، نو دی خو دا د چې کوم دا کټونو ځای کې د سره دا کسان ډیر زیات ناسي، خلک راځي روټېګانې مخوري، همداسې هم د دوی خپله ډله ټپله کسان ناست دي. نو هلته کې چې کوم دی دا کسان ناست ولو، دا په موږ ته خو په عین موقع پته نه ولګېدلې، نو ابراهیم هلکو او دا فاروقو د دوی څخه خپل منځو کې تکرار شوی دی. شازیب خو تلی و روټۍ ته، او روټۍ ترې راوړله، میلمانو ورسره و، بیټک کې ناست و، د دې خپلو کې بس دغه څه تکرار شوی دی خپل منځو کې. نو دغه بیا دوی ډزې مزې کړي دي. زما په موقع پکې اوښې چې کوم دی شازیب هغه ولګېدو او مړ لا نه و جي. شافه د مغه ټیم کې نو ویشته جي، دی چې کله ولګېدو نو شافه د هلک ورسره و، دا زخمی حالات کې دی. اول هلته کې جي چا اوچتولو نه، هلته کې چا اوچتولو نه، موږ سره سی سی ټي وي فوټیج هر څه موجود دي. نو هغه چا اوچتولو نه دی خپل د شفاعت مرګري اوچت کړی دی، چې شفاعت مرګري اوچت کړی دی، رشکې ته کړی دی. نو جي د رحمان کبابي زامنو دا رشکه ایساره کړې ده. زما اوښې هغه ټیم کې ژوندی و، هغه څه نومېږي د ده دا اوښې، زما د ده دا زوی فاروق ولی پونی والده راغلی دی د سی سی ټي وي فوټي ریکارډینګ نه. مونږ خو چونکې نه پیژندو، نو بیا د علاقې خلک دي ولې دیم په دغه روډ پاتې کېږي، مونږ هم په دې پاتې کېږو. نو هغې نه بیا چې شناخت کله وشو چې دا د رحمان کبابي زوی دی، جي رشکه یې ساره کړې ده. یو ځل راشي فایرینګ وکړي، زما اوښې ولي شازیب ټیک شولو، هغه د ده د فایرینګ نه مړ شي، او بیا چې کم دی د سره کم شافه د لکو هغه هم چې کم دی بیا دوباره راشي، د هغه ولي سی سی ټي وي فوټیز موجود دی. امیر صاحب زه یو خبره کوم چې لکه جنگ جګړې زمونږ په کوڅې، په محله، په پړوس کې، په کور کې، په هر ځای کې کېږي، خو لکه داسې خو نه چې څوک د چا خون واخلي یا څوک یې ووژني. دا د ډزو نوبت کوم ځای نه راغو؟ دا جی بس دی خپلو کې څه تکرار و، د دې فاروق او د ابراهیم او د دې نورو هلکانو، دی خو جي هلته روټۍ لتلي وو. او بیا جي دا سی سی ټي وي فوټیج کې دغه هغه راځي که نه، دا رحمان کبابي په خپله چې کوم دی د ده دا زوی چې کوم دی دام د ده نه لګېدلی دی، د خپل د ابراهیم او فاروق نه لګېدلی دی. دی چې کوم دی دا خپل زوی چې کوم دی دی راواړئ دې غاړې ته، الټو غاړی دی هغې کې واچئ، صحیح ده جی. او زمونږ د رحمان کبابي وایسونه او دا ریکارډینګونه په موقع خلکو تېنه کړي دي، ټیک شولو. نو دا رحمان ورته وایي چې دا شکلونه وله وران کوي، وایي دا شکلونه وله وران کوي چې تا خپل زوی اچولو ګاډي کې، نو تا به دا اچولی و که نه، تا به دا اچولی و.
نو بل جی د مین خبره دا ده چې د کم دا کټونو ځای دی که نه دا کټونو ځای دلته کې چې کم دی ما په خپله 25-30 سال وشو چې همدله راځو او مونږ روټۍ موټۍ هر څه نه خورو ولې مونږ چونکې مسافر یو میلمانه زمونږ ډېر راځي نو مونږ همدله ورځو نو دا کټونو ریکارډینګ ځای د ده یو دا ده چې ډیویار یې غیب کړی دی رانه ډیویار یې غیب کړی دی او دا ویډیو ریکارډینګ خو مونږ نه بل ځای نه مونږ را پیدا کو په خپل سورس باندې د پولیس په ترو باندې دا ریکارډینګ مونږ را پیدا کو په عین موقع چې وروره دا کومه نامعلومه داوداري شوې وه نو هغه مونږ ته چونکې پته نه وه په عین موقع زه رسېدلی او ما سره خپل یو ملګری امیر صاحب زه تاسو اپریشیټ کوم په یو عادت باندې چې مونږ اکثر وګورو په پښتنو کې چې کله د قتل داویداری کیږي نو د کام قبیلیش په ګواته تنان خلک پکې واچي جی جی زه تاسو په دې اپریشیټ کوم چې مطلب تاسو لاړی خپل یو تحقیق مو کو او په دې نتیجه باندې ورسېدی چې حقيقي مانو کې په دې موقع کې د پلانکی سړي ډزې کړې دي نو تاسو نن لولین کې وقوع د 22 مئی دا او تقریبا دا دی چې دا هغې پسې 3 هفتې برابریږي مې بي یا میاشت په برابریږي شاهزیب قاتلان نن د هغې نشاندهي وشوه دا نشاندهي هم څنګه وکړه او بیا نامزدګي عدالت کې هم 164 څنګه وکړه جی دا د سی سی ټي وي فوټیج نه مونږ نشاندهي وکړه او بل جی چونکې د ابراهیم الک چې کم دی د رحمان کبابي ما سره په اسپیټال کې په عین موقع چې زه کله ورسېدم ما سره چونکې 2-3 ملګري مو صحیح ده د هغوی نوم اخیستل زه نه غواړم رحمان کبابي په موقع مونږ سره میلاو شو اسپیټال کې چې میلاو شو د ما ته په خپله خوله په تکرار باندې رحمان کبابي وویلو چې الکه ستا دا اوخیم ابراهیم وویشتو زما دا زویم چې کم دی دا ابراهیم وویشتلو نو زه ترې لاړم دغه دوران کې پولیس چې کم دی مونږ سره ښه کوپریټ وکړو ښه مرسته یې زمونږ وکړه د فقیرآباد تاڼې څومره پولیس افسران دي زه به د کم نوم معلوم دا ټولو شکریا مده کومه ما سره یې ښه کاپریشن وکړو ښه منډه تړی را سره وواله او زما اعلی افسرانو ته دا خواست دی آی جي شو سی سی پي صاحب شو فرحان صاحب شو رشمه جهانګیر صاحب شوه دې ته زما دا خواست دی چې مونږ اوس حقیقت ته ورسېدو مونږ حقیقت ته ورسېدو تاسو چې کوم دی دا ابراهیم ولد نور محمد رحمان فاروق ولد رحمان دا ډېر زر تر زره ګرفتار کړلی شي جی امیر صاحب دا راته وویل د شاهزیب په زندګۍ باندې کې د هغوی په ژوند تېرولو باندې هغه چې دا کم مقام کم دا سټایل کم انداز هغه کولو یقینا هلکان چې کوم دي ینګ ځوانان چې دي هغه خوښوي د هغوی واده کېدو والا او یا عادت یې تیاری نه وي هغې باره کې را سره معلومات شیر کړي جی بالکل دا څه نوم یې دی چې قطر نه راتلو نو موږ ته یې وویله او ماما لوره مو له کړې ده کوژدن د ده شوې وه نو بس دا میاشت نیمه پس په د ده واده تیارانې روانې وې واده به یې کېدو جي نو بس دغه قطر مخلوق چې کم مرګري دي او جی قیامت ته انسانان خو پرېږدی جی هغه سپی یو ساتلی دی جی سپی تاسو ته به زه هغه فوټیج هر څه درولېږم هغه یې د دوستانو قبرستان ته بوتلی نو هغه په قبر باندې لوغړېدو جی په قبر لوغړېدو به چې دا زما دا اوښې شاهزیب چې کوم ځای کې بیټک کې به سامناستېدو ته یقین په رب وکړه چې هغه ویډیو ما سره موجود ده هغه سپی نه دی یو رقم ته سلګۍ وی یو چغې وی عوام خو پرېږده انسانان خو پرېږده هغه ځناور چې کم دی هغه هم ورپسې دومره خفه و چې هغه زه تاسو ته نشم ویلی کور کې یو قیامت دی مور یې چې کم ده روزانه ډیلي اکسولین ستنې وی بس ډېر بل قیامت دی الله دې تاسو ته صبر درکړي شاهزیب د ورکېدو د وجلو هلک نو بالکل یقینا مونږ همیشه د هغه په مخ باندې ښکلا کترې ده بالکل که چا په دې سکرین باندې هم کتری دی نو د هغه انداز خلکو خوښ کړی او بل ته یې ویلي چې هلکه دا وګوره دا ولې دومره فیمس دی دا سپی دې کله نه راغټ کړی او دا د سنګل وی کړی او د هغه د مینې د اظهار راته یاد کړه چې دا دومره د هغې عاشق شوی دا جی دې سره یې ډېره مینه وه دې سره یې ډېره زړه لګېدلی او ډېره مستي به یې کوله او ماشاءالله ډېر قیمتي او ډېر ښایسته سپی دی ورسره دا وله یو دوست ورکړی او رشته دار یې دی هغه وله ورکړی او د ډېر وخت نه ورسره او څه نومېږي ډېره مینه یې ورسره کوله ډېره مینه یې ورسره ساتله جي او بل دا چونکې د خبرو پورې خبره را ده شي زموږ دا اوښی چې کوم دی دی ما سره په قطر کې و نو دا چرګ نه دی دا چرګ او پی دا یې ډېر زیات خوښ و جي دا به اکثر چې کمرې ته رامغو نو زمونږ کمره کې یو کس نیم به چېرته یو ورځ نیمه شی صحیح پوخ نه کړي نو دی به راغو جي ده به تندی را اچولی ما ورته ویله لکه څه چل دی پوه شوې وایي نن یې بیا دا پخ کړي دي نو جي ده به 28 کیلومیټر مزل ګاډی به یې سټارټ کو
چرګ پسې بلاړو افغانانو وټلې دي ای پسې بلاړو 28 کیلومتر به یو لاړو 28 کیلومتر به بل راغو نو دا چرګ د خوخو او چونکی په دغه ورځ د تملمانه راغلیو او پښتو وطن دی زمونږ او تاسو ملما مزمراشي مونږ او تاسو ته وایو چې را د زړه غوښې وته کېدو امیر صاحب دا را سره شعر کې قتل مو شو نامزدګي مو شوه یقینا زمونږ د پښتو په معاشره کې چې کله داسې واقعات وشي خلکو ته پته لګي چې دې زما سړي باندې هو 302 دا بیداري وشوه بیا خلک راځي او د ننواتې او د توبې او د جرګې او د راضینامې دپاره کوششونه کوي څومره کوششونه د هغې له طرفه شوي تاسو سره جی دا زمونږ د اسخرګنۍ چې کومه ده که نه دا بیسیکلي دا لاورۍ کې ټول پاتې کېږي صحیح ده لاورۍ کې ټول پاتې کېږي او هغه ماشاءالله ښه نامور خلک دی او ټول پېښورې چونکې پېژني صحیح ده جي نو او ډېر رحمن دي سره د هغې د ډېر پخوانه ډېر د 450 کالو د دې یو بل سره پېژنګلي ده او پېژني هغه طرف تم چې کوم دی هغه کړی دی خلک یې لیږلي دي اوس درننواتې چې لکه دا رحمان کبابي وایي چېرې زه تاسو ته په خانه کعبه کې تسلي کومه چې دا کار مونږه نه دی کړی مونږ ته د دې جواب کې دا ویلي دي چې یاره که دا کار تا نه دی کړی چې څه ټایم تا دا ریشکۍ سارول او تا دې خلکو ته ویل چې دا شکلونه وله وران کوي زوی دې یو پیره راغلی دی تا به دا خپل زوی سار کړی زما وخه خو په موقع مړ نه و که نه ستا زوی راغلی دی یو پیره فایرنګ یې کړی دی بله پیره راغلی دی بیا فایرنګ کړی دی تا په دې خپل زوی دومره وس نه چې تا دا خپل زوی دغه ټایم کې ایثار کړی وی او بله خبره ده چې کله دا ګاډی خپل زوی شکیل دا چې ته کله هغه ته اړې الټو ګاډي ته اړې دغه ټایم کې به تا دا شازیب چې لګېدلی و دا خو لا ژوندی و که نه دغه به دې په هغه ټایم کې اسپتال ته رسولی و جی بالکل کوششي سوال جوابونه کوي جی زمونږ دوستانو ته یې ویلي دي جی خو لا د شازیب وینه خرڅېدل او یا شازیب هغه خرڅېدل نو دا به جي ډېره ناممکنه جي شازیب سره خو تاسو هم دلته ډېر وخت تېر کړی وه او یو ځای به مو اکثر به کوم ملګري د هغه سره به په ټیک ټاک کې ودرېده چې مطلب زم فیمس شم زما هم ویډیو وایرل شي هغه شي څومره به شازیب سره تاسو یو ځای به وایي ګپې شپې به هم لګولې اخرنی ملاقات هم کله شوی و السلام علیکم اخرنی ملاقات خو سره زمونږ تقریبا یو 3-4 ورځې مخکې شوی او موږ خو زیات تر خیر دلته یو امیر صاحب سره یو ټیک ده او داسې هلک و چې به د علاقې ماشومان هم ورپسې خفه کله ګاونډ هم ورپسې خفه امیر صاحب چې تاسو ته وایي چې ځناور هم ورپسې خفه نو داسې یو هس مو کو یو ارباش غوندې او یو بس یو ملنګ غوندې هلک و باقي دې الله وبخي به چې دا یو خبره دا تاسو ته کومه دا زما دوست دی دی ما سره په قطر کې موجود و بیا جي عمرې ته م لاړو 2-3 میاشتې ما سره په قطر کې تېرې کې نو د سره هم ډېر هلته لکه د چا خبره به یې منله یا نه منله نو بس چې څه داسې هغه به شوه نو ما به دا ملګری ورته راوستو د ده به یې ډېر عزت هم کوو د ده به یې ډېر خاطر هم کوو هر رقم خبره به یې د ده منله جي دا مسافرتیا کې خو اکثر خلک یو ځای وي او زیاتره چې کار روزګار نه خلک راشي نو کمرې ته راشي هلته بیا خلک خپلو کې یو بل سره یو ځای کېږي زړه حالونه وایي شازیب خو چې دی ماشاءالله د هغه د هر اندام هر یو لاس هغه انداز هغه هر څه دا حل وي چې هغه لکه د ټوکو ټکارو د مینې محبت یې ولکو څومره وخت هم ورسره تېر شوی او څومره یې مس کوې یاره جي زه خو ډېر کافي ټایم نه پېژنم ځکه چې امیر صاحب سره زما ډېر د بچپن تعلق دی نو دا مونږ سره قطر کې مو هلته هم ډېر خدمت ډېر عزت یې زمونږ کړی بیا ما نه مخکې رالو زه لاړم عمرې له دا ما نه مخکې رالو او د دې مرګ نه یو ورځ مخکې دلته ما سره میلاو شو په بایک باندې و نو ما ورته څه کې هلکه مېلمانه دي را سره نو ډېر یارباش هلک و ډېر د مینې ډک هلک و او یقین کوي چې هغه وفات شو نو زمونږ خو صرف تعلق و او یقین کوئ چې زمونږ په کور کې ژړاګانې وي لکه دا مړی چې مونږ کره شوي داسې ورپسې هر سړی خفه دی جي هر سړی خفه دی ماشومان غټ بوډاګان ټول ډېر خفه دي جي واده باره کې شازیب تاسو ته څه ویل زما واده له به راځئ نکریزې به کېراله څه به یې ویل هغه ته بالکل جي واده خو مونږ سره ټول میټینګونه کړي وو چې داسې پروګرام به کوو داسې کار به ټول میټینګونه مونږ سره کړي وو او دې نه مخکې زما ورور قطر نه راغلی و نو ویې چې هغه له درځم مبارکۍ له خو هغه چونکې بس وفات شو هغه مبارکۍ له م رانلو نو ډېر پروګرامونه ډېر زړه باندې ارمانونه وو انسان هر سړي په زړه باندې ارمانونه وي بس هغه ارمانونه یې ځان سره یې وړل جي الله دې تاسو له صبر درکړي زه به دا ووایم امیر صاحب د قرآن پاک یو آیات دی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها
چې چا یو انسان بنا سوجه او هغه مسلمان مړ کو نو صرف دا نه دی چې تعالی بدلته زمونږ په عدالتي نظام یا د پولیس په نظام کې ته جیل ته لاړ شي یا ته سزا شي هلته جهنم ته به مې او بیا خالدن فیها هغې کې به همیشه همیشه دپاره ته پروت نو زه به دا ووایم چې ټیک ته ستا به دلته په دې معاشره کې تا به روغه به مو شي سره ننواتې به م وکړې خو د الله تعالی چې کوم نظام دی هلته هم قتل نه معاف کېږي الله تعالی دې موږ ته صبر راکړي زه بیا هم تاسو نه یو بیا هم دا وایم چې د شاهزیب چې کوم قاتلان دي آیا تاسو ته اوس علم شته چې هغه په پېښور کې موجود دي یا نه دي دا د دې علم خو موږ ته چونکې بالکل نشته دی وروره د پولیس لګیا دی خپل هغه کوي او زما انشاءالله خپلو افسرانو نه دا امید دی زه خاطرجمه یم زما زړه مطمئنه دی چې ما سره به خپل افسران بالکل شانه پر شانه ولاړ دي او انشاءالله ودرېږي به را سره او زما د هغې نه دا امید دی د الله نه مې تمه ده او د دې افسرانو نه مې تمه ده چې انشاءالله دا فاروق او ابراهیم انشاءالله زر تر زره به ګرفتار کېږي. ډېره مهرباني.